بنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سره داسې په مکه کې روانو ګرځېدلو په کوڅه کې نو وی کتلو چې حضرت بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ دا یو غلام دی رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړل شوی دین باندې ایمان راوړی چې دا هغه د وجه نه کفارو به باندې انتهایی سخت ظلمونه کوي یو خدامه عزتمندو کتابونو لیکل کړي دي چې کوم کتابونو لیکل کړي سړی باغې باندې هم چې کله وایي سړی زړه په باندې خپه شي چې خو دومره سخت تکلیفونه وکړو شي او یو په خپل سترګو باندې لیدل چې انسان په خپل سترګو باندې ویني هغه تکلیفونه نو موږ په خپل سترګو باندې هغه صحابه کرام تکلیفونه لیدلي دي چې صحابه کرام او د دین د وجه نه څومره تکلیفونه برداشت کړي نو حضرت بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ هغه ته ډېر سخت تکلیفونه د کفار د وجه نه ملاوېدل نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله تیرېدل و د بلال رضی الله تعالی عنہ د حالت یې وکتلو نو ډېر زیات خفه شولو او چې کله د ځای نه لاړلو نو ډېر زیات یې وجاړل الله ته حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم وختنه کړ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو په کومه خبره باندې جاړو څه وجه چې تاسو زړه دومره سخت خفه چې جاړه کوو حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب کوي ابوبکر دا د بلال چې کوم تکلیفونه دي دا تکلیفونه مانه نشي کتلای دغه تکلیفونه وجنه زه ډېر سخت خفه یم او ډېر زیات پریشان یم حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه تکلیف چیرته برداشت کولای شو چې د خپل صحابي د وجنه نبی علیه الصلاه والسلام جاړي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لاړو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو تر حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ هغه ټیم کې ایمان نه راوړل حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ ته وجه څه چل دی چې تلاړ شه او د بلال رضی الله تعالی عنہ چې کوم آقا چې چا سره دی امیہ نو یغلا ور شو یغسر لګه خبره وکا چې دا بلال رضی الله تعالی عنہ په څور به باندې خرج کړي زین او اخلا ایمان او تمو یا زکه کزویر اغلم نو کې دې شر باندې خرج نه کی مسره جنگ دی والله نو تلاړ شته سره خبره وکا کله چې حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ ورغلو او خبره وسره وکړه چې دا غلام په څور به باندې خرج کړي نو حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ له جواب ورکړي چې ته مړه پدا غلام ته شي دا خو رنگ نه تک تور دی او دا خو ایغه الفاظ دي صحابي مبارک دي معنا چې دا خو ان پړ دی د خود شیزدام نه په دغه خو صفات نشته نه په دې باندې کوي ته شي حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ واپس راغله ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ته و جرا په داسې کیسه کوي حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي راځه زه راځم چې کله دواړه لاړل امیہ چې کله ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ولدل نو په ټنډه یو ته تولاس واچي شي ټنډه یو ته راواچو خو بهر حال حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ته پښتنه وکړه چې ورور بس کدا خرڅاوي ریټ یو کا چې ریټ یې سره وکړو نو چې کله ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ولیدل نو بس یې سړی ریټونه هاي شو وی چې دا زغه تعالی ورکوم او په 2000 دینار ویل کوم ما په 50 دینار اغسته دی او تعالی وی عزت در کوم په 2000 دینار باندې او صرف دا نه چې 2000 دینار وینا خلا بلکې دا غلام زه تعالی ارکان 2000 دینار راکاوي را لا او اسره وی چې کوم دی یو رومي تکړه تعلیم یافته غلام راکاوي حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ دې چې بس ما ته سودا منظور ده زه دا 2000 دینار هم در کم او اسره وی چې کوم دی دا یو خپل رومي غلام تعلیم یافته ارکم سودا وشولا حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ ته اخلاص کړو هغه د 2000 دینار ورکړل او وسره دې کوم دی یو رومي غلام ورکړل حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ چې یقین ایمان راوړل نه
حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ته داسې کتل او ته وی چیرې ته ډېر پوه سړی وي او دا څومره تاوان ولا سودا دی وکړه دا غلام خو هیڅ حیثیت نه لري او ته څنګه ته غلام په بدله کې 2000 دینار ورکړل ما خو دا په 500 هم نه اغوستای او دا به بل غلام هم ملا ورکړلو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي یا باس تعالی د ایمان کلمه څکل نه ده د ایمان خواند نه څکلای کله چې ته ایمان راوړې او تا ته خوان معلوم شي نو تا ته بیا پته ولګي چې ما د ګټه سودا کړې کړه تاوان سودا کړې او بیا ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي وې دا خو صرف ایمان 2000 دینار او وختل او یو غلام یې زمانه وختل وې کچیر ته ز د یمن بادشاہ وای او زمانه غونډه بادشاہي وخت وای نو ما غونډه بادشاہي ورکړې وای حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ زکه چې د پر اخلاص دو باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوشالي او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته باندې خوشالي ملاوي نو ګوره حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ په تکلیف کې دی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا هغه تکلیف لري کې دوی لپاره 2000 دینار هغه خرج کړو یو غلام یې واپس چلا چې په دې باندې الله او الله رسول خوشحال شي نن سبا زما عزتمند د موږ سره خې پیسې وي زموږ سره هر څه ډېر ډېر وي دا غیب باوجود زموږ په گاوند کې زموږ په کلی کې غریبان خلک ډېر په تکلیف باندې ژوند کوي دا ډېر زیات د افسوس خبره ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وای من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامه وای کوم کس چې مسلمان د مؤمن ضرور نه دنیاوی تکلیف دنیاوی مصیبت درې کړو الله جل جلاله وې دغه د قیامت د ورځې مصیبت او تکلیف لري اوس قیامت د ورځې څومره سخت تکلیفونه دي د قیامت د ورځې څومره سخت پریشانی دي کله چې د قیامت ورځ شي او د حشر میدان شي د خلک به دومره زیات تنګ شي دومره وتنګ شي چې اخره کې خلک د سوالو دي جهنم نه لاړ شي چې خالي د قیامت ورځې دومره سخت